السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ذاکر رحمان د خپل پیج نه راغلی یم. ضمیر صاحب د یقینا زه ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر سور کې شوم ولې چې ما ضمیر صاحب سره ملاقات وشو او بیا په سعودي عرب منپوخه کې وشو، نو یقینا زړه مې ډېر زیات خوشحاله شو او دنه راغلی یم. ما چې دا کوم یو پروګرام شروع کړی ماشاءالله زه خو مطمئن یم داسې ډېر ملګري به انشاءالله چې دنه مو خوشحاله مطمئن وي. بل یو موقع ورکول پکار دی، یو موقع یو انسان نه ورکړي، هغې نه وروسته چې کوم دی ته هغه انسان بیا وګوره چې دا انسان څنګه دی. نو ضمیر صاحب ته راغلی نور خبرې به له ده سره کوو او چې ضمیر صاحب دلته راغلی مطلب د پښتنو یو خدمت ته راغلی او پښتنو یو مینې نه راغلی، ځکه چې ډېر پښتانه خو ماشاءالله خوشحاله به مستانه چې سعودي عرب ته راغلی. نو ضمیر صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ وخت راکړو او دې باره کې تاسو څه وایئ ضمیر صاحب؟ یاره ډېره مننه، خوشحاله شئ او بس مونږ خو دا یوه خبره درته کومه چې اکثر تا خبره مخکې وکړله چې څوک څنګه کمنټس کوي، څوک څنګه کوي، څوک څنګه کوي. د لاس ګوتې ټولې یو شان نه دي. زما چې لس پښتانه وګوري نو ما ته پته ولګي غلط کمنټس والا نه چې کوم زما سره د چا مینه ده نو زما دپاره هغه ډېر محترم دي. زه یې ډېر قدر کوم ځکه چې هغه پخپله قدرمن خلک وي او چېرته درانه خلک درنې خبرې او چېرته کې سپک خلک او سپکې لهجې، نو دا په هر معاشره کې شته، په هر څه کې شته، په هر چا کې شته. داسې مخلوق مطلب په پنجابیانو کې هم شته، په پښتنو کې هم شته، په بلوچیانو کې هم شته، په سندیانو کې هم شته. دغه د هر چا خپله نظریه ده او نور کار روزګار الحمدلله زه د چا په دې خبرو پسې نه ځم، زه خپل کار وباسم روان. ضمیر خان صاحب چې کومه خبره وکړه یقینا دې خلکو پسې لکه مطلب د لاس ګوتې یو شان دي، مخلوق ته دنیا ده څو په سوی خو د دا روزګار چې کوم دی دا په مخ په وړاندې ځي انشاءالله او پرېږدي به یې نه. الله دې تل خوشحاله ساتي او زه ټولو پښتنو ته دا وایم چې خیر مطلب یو موقع ورکړئ، یو چانس ورکړئ. ضمیر صاحب داسې یو انسان دی ماشاءالله چې ډېر کسان چې کوم دی داسې ملاقات شوي ډېر خوش اخلاق انسان دی، ډېر زبردست انسان دی. چې کله ستاسو ملاقات داسې وشي تاسو ته به پته ولګي. داسې چې کوم دی کمنټسونه نه څه نه جوړېږي چې یو بدل کمنټس وکړي هغه هم څه پیدا، یو ښه کمنټس وکړي د انسان د زړه کې خوشحاله شي. ضمیر صاحب زه خو ډېره زیاته مننه کوم، اول خو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ستاسو سره زما ملاقات هم وشو. زه ډېر لرې ځای نه یم راغلی یم خو بس دلته مې یو سورلی راوړه تاسو مې ملاقات وشو. انشاءالله په هغه ورځ به مو راځو. اخري کې به دې پښتنو ته څه پیغام ورکړې؟ هېڅ هم نشته، خپل ژوند دې کوي، دا پردی وطن دی، مزدوري دې کوي، د غلطو نه دې ځان ساتي، بس خپل حلاله مزدوري دې کوي او زندګي دې تېروي. ډېره مننه. که یو شعر ماته اخري کې وویلې نو ډېر احسان به مې به شعرونه درته وایم که نه چې په ما پسې چې کوم خلک دا ستغې سپورې وایي خبره یې د کور د تربیته پورې ده. په 2 ورځې یارۍ کې د ایمان راته معلوم شو خفه نه شي ستا مینې درجه ته پورې. ډېر ښه ډېر زبردست. الله دې تل خوشحاله او آباد ساته. مننه.